ډېر زیات زبردست و، ښه مزل دی. موټرسایکل باندې خو هم تقریبا سره پاسه 2 غنټې 3 غنټې مزل وکړو، اوس لږ شانتې 2 غنټې مزل پیاده دی. بالکل ډېر مزل هم اوس وکړو او نور هم مزل پاتې. تاسو ګورئ صرف غرونه دي او اوبه دي لاندې، او داسې لارې دي چې لینډ سلایډنګ چې کوم دي هغه پکې هم ډېر زیات کېږي. بالکل دې وخت کې تقریبا موږ 1 غنټه مزل پیاده وکړو، او کوم دې خواته دا سایډ ښکاري تاسو ته، نو دا چې دی بالکل دا باجوړ دی، دا باجوړ ایریا ده. او دا دې خوا چې کوم تاسو ته ښکاري زموږ دې ګس لسته، نو دا ایریا چې ده نو دا د ملاکنډ ده، او دا دې خوا دا بیک سایډ چې کوم ده نو دا ایریا چې ده نو دا د مومند ایریا. په دې ځای باندې درې واړه ایریا چې دي دا بالکل تقسیم شوي دي. دلته کې دا یو چوک شانتې هم دې غرونو کې جوړ شوی دی، او دا ایریا دلته کې تقسیم شوي دي. مخکې ځو 1 غنټه مزل پیاده نو هم دی. بالکل دې وخت کې مو ډېر مزل وکړو، ستړي شوي ډېر زیات یو. ټول ملګري ناست دي، عماد هم ناست دی، اسماعیل هم ناست دی، بابر هم ناست دی. ښه کافي ستړي شوي وو، او لږ دمه ورته ځکه کوو چې یو خو په پیل ځل باندې دومره ډېر مزل کوو پیاده، او بیا په غرونو کې را مزل، نو واقعي چې ډېر ګران کار یې جاني کړی. تاسو په لاره کومه ویډیو کتله 2 غنټې د موټرسایکل سفر، بیا 2 غنټې پیاده سفر، راورسېدم داسې ځای ته چېرته چې نه بجلي شته، نه اوبه شته، نه سکول شته، نه هسپتال شته، او آبادي پکې شته، خو یو قسم سهولت ورته هم نشته. د دې ځای خلکو ته هم سلام کوم چې په داسې ځای کې دوی خپله زندګي تېروي. ډېره زیاته د ستونزو سره دلته کې دوی ژوند تېروي، ډېرې زیاتې مسلې دي ورته، او په لاره باندې هم ډېرې زیاتې مسلې بیا دلته کې راتلل د دې ځای خلکو د ژوند. نو په دې هکله به حاجي صاحب سره خبرې کوو. حاجي صاحب خپله پېژنګلو را سره وکړئ، دا راته ووایه تاسو دلته کې څه خو چې ګورم نو تقریبا چې پیدې ځای هم نشته، هر څه مسله ده. څه مسلې تاسو ته؟ نو موږ ته خو چې دلته دا مسله ده چې دلته خو دا سړک تاسو دا په خپله دا لار ولیده، څومره 100 کیلومتره مزل تاسو پیدل وکړه نه. موږ ته خو غټه مسله د سړک ده، او د هغې نه علاوه د بجلۍ دغه څه نه محرومۍ، د اوبو دا انتظام نشته، د سکول راته نشته، د هیلث د طرف نه موږ ته څه داسې سهولت نشته، د مدرسې نشته. زموږ به په خپله منمانۍ باندې اوس یو مدرسه دغه کړې ده، او سکول ماسټر مو راوستی دی، په خپل طرف نه ولا پیسې هم ورکو، هغه مولوي صاحب هم د خپل طرف نه دا خلک پیسې ورکو، او دغه دی د ماشومانو ته هغه اوس هغه دغه شروع کړي دي. نو د تعلیم نه زموږ دا خلک نه محرومه دی، او د هر قسم مراعات دوی ته نشته، هېڅ قسم دغه سهولت دوی ته نشته. نو موږ دا د افسرانو ته دغه کوو چې کم از کم موږ هم د پاکستان او د ملکڼ ایجنسۍ سره اوسېدونکي څه د انډیا نه خو نه راغلي، نو ولې موږ ته دا دومره تکلیف دی؟ د کابل ته سړکونه ورسېدل، بل هر ځای ته
راورسېدل او موږ ته د یو څو دغه د خانوړي نه موږ ته سړک لار شته د ماڼۍ نه موږ ته سړک جوړېدی شي د سیلې پټي نه موږ ته سړی جوړېدی شي او دا خلک موږ سره دغه کوي چې دوی دغه شان پاتې شي او دوی ته سړک لاړ نه شي. دا د مواجی صاحب دلته کې چونکې مومن ډیم جوړیږي همدغه کم دا سیند چې تیر شوی دی نه آیا دې نه تاسو څه مسلې جوړېږي که نه وایي جوړېږي؟ موږ ته خو چې دا مسله ده چې زموږ دا 500 جرې به یا 200 جرې به هر څه چې د هغې تقریبا دا زموږ زیرکا ځمکې دي دا تباه کېږي. زموږ دلته کم از کم 100 120 200 کورونه دي دا تباه کېږي. زموږ دلته دا کم معدنیات چې دي دا غر کېږي. زموږ کم دا ځنګلات چې دي چې اوس 40 لاک باندې مخکې قیمت کړو بیا په 60 لاک وروسته قیمت کړ نو دغه ځنګل زموږ نه تباه کېږي نو موږ ته دا نقصانات دي نو موږ ته پکار دي چې د دې موږ ته څه معاوضه میلاو شي بلکې په دې کې نور خلک د یو ځای او د بل ځای نه اوس دغه کوي نو موږ دا وایو چې موږ داسې او انصاف پسند دغه که زموږ په یاره شک زموږ په دې دغه کې د افسرانو ته نو یو انصاف پسند دغه راوړيږي. سجاد پټواري خو لړ راغلی دی هغه کار څنګه راپورټ ورکړی هغه به موږ افسرانو نه نقل غواړو موږ ته د نقل راکړي چې موږ وګورو چې څه د بستۍ متعلق د څه دغه ورکړي نو باقي چې موږ خپل څه حقدار ته ملاو شي دا نه چې د خانوړي سړي ته دې ملاو شي حق د څپري او خانوړي ته دې ملاو شي دا نه چې د سیلۍ پټي سړي ته دې ملاو شي او حق د څپري دا نه چې د بل یو باجوړي جنسي سړي ته دې ملاو شي نو موږ ته خپل حق غواړو چې موږ ته خپل حق ملاو شي. نو بس د ډیم خو چې موږ دا دغه کوو چې ډیم دې جوړ شي دا خو د ټول پاکستان دپاره یو دغه دی که نه آبادي ده د ډیم په دغه باندې موږ نه دغه چې ډیم دې نه جوړېږي خو موږ ته چې دا کمې مسلې دي نو موږ وایو د حکومت ته د افسرانو نه موږ دا توقع ساتو چې موږ ته د دې څه د هغې څه معاوضه خو راکړی شي که نه نو ځکه چې د سړک دغه شنل دی د بجلي تاسو په خپله دا حالات ولیدل چې د دې تاسو په څه قسم دغه دلته راورسېدی سړک نشته بجلي نشته د اوبو سکیم نشته سکول نشته مدرسه نشته دا ماشومان دا څومره چې تاسو ولیدل هلته هغه ځای کې به نور هم ماشومان تاسو ته کېدی شي لار کې ولاړي نو دا چې دا ټول د یو قسم د دوی هغه راتلونکي زندگی د تباهۍ دپاره اسباب جوړېږي. دا تو دومره مسلو باوجود دلته کې زندگی ستاسو څنګه تېروي؟ نو بس چې دا خو زمونږ په دې وجه چې دا دغه دي دا دلته پکې را ځنګلات او دغه دي نو په دې وجه موږ وایو چې خپل علاقه هم د وسل ته ملکیت هم دی په دې وجه باندې دغه کوو که نه دغه ختم د دې د مشکلاتو د وجې نه تقریبا نیم خلک زموږ کته دی را دی. صحیح بالکل ژوند داسې ژوند دلته کې دی تیری بالکل څنګه چې دا مشر خبره وکړه بالکل ډېر زیات ستونزو سره مسلو سره داسې ژوند تیری چې ډېر زیات مشکله دی. دا تو دلته کې افسران دي راځي دلته افسرانو ما یو افسر ته درخواست وکړم ول دې باندې به زه څنګه لاړ شم مطلب به زه قچر وګورم او په هغې به دې ویسم هلته او ما ویل هغه خلک داسې ساده خلک دی چې ته به بیا د ځان په عقوبت پوه شې چې یاره دا کوم قبیلې خلک دی که نه حالانکې دا غریبانان دلته څه تلاسي سهار شي او ماښام شي غریبانانو ژوند څه دی بس 2 بزي دي او نه تعلیم شته دا د ماشومانو ته وګوره دا ټول نه محرومه پاتې شو اوس لا په خپل دغه باندې الله پرې رحم کړی یو مدرسه یې کولاو کړي نو د هغې په وجه باندې ټول الله پاک د دوی دغه مدرسې د برکته څوک حافظان کړل او څوک خو د دنیایي تعلیم نه دوی داسې پاتې دي نه ورته سړک شته نه ورته بل څه شته که سړک موږ په خپله شروع کړو نه بجلي شته نه د اوبو سکیم شته حالانکې دوی ټماټر وکري او هغه کنډو سیلۍ پټي ته په خرو چلی نو دا څومره یعنې اوسېدونکي د پاکستان دي او چې مراد راشي نو زموږ نه حکومت غواړي چې دا زما دی او چې کله د زموږ مطالبه راشي نو بیا د حکومت په ملک کې نه نو موږ دا خواست کوو حکومت ته چې زموږ خپل حق موږ له خپل حق راکړي بس. صحیح شو ډېره مننه بالکل حاجي صاحب تاسو حاجي صاحب خبرې واورېدې واقعي چې دلته کې دوی ډېر زیات ستونزو سره مخ دي هر قسمه مسلې ورته ډېرې زیاتې دي او غواړي دا چې دوی ته هم خپل حق میلاو شي او خاص کر چې دلته کې کوم د روډ مسله ده هغه دې زر ته زره بالکل وکړی شي کله هم دلته کې ډیم جوړ شو بیا د دوی چې کومه د پیادهګانو هغه لار ده نه هغه لار به هم ختمه شي بیا به دوی د تګ راتګ مسله هم ډېره زیاته جوړه شي دغه به هم دغې غټه خبره موږ ته مسله ده چې یو مشر خبره دا وکړه چې لکه ډیم کم تړل کېږي نو په دې کې زموږ د تیارې لارې هم خرابې شو نو دا صحیح خبره ده زموږ نه تیار لار هم خرابه شو نو موږ مخکې دا خبره کوو چې موږ ته د روډ پروګرام وشي او زر ته زره دې وشي. دویمه خبره کې د علاقې دا ده چې زموږ د ماشومانو حالت داسې خراب دی چې ایس خورانو کلمه مې نه کړه هغه دنیایي په دغه کې راغله نو دې له چې داسې یو دغه وکړئ تاسو زر ته زره چې دې له سکوم پروګرام وشي. او درېیمه خبره چې زموږ دی نو د هسپتال ده چې زموږ بیمار تاسو ته پته ده
چې داسې حالات یو په دې کې داسې بیمارۍ راځي چې د زنانو بیمارۍ ډېرې خطرناکې وي چې موږ هسپتال ته رسو نو هغه نه بیا ساه خطري نو چې د هغې غم وشي او موږ ته د دې هسپتال هم پروګرام وشي داسې د اوبو خبرې چې دی نو موږ ته ځای په ځای باندې چینی بهیږي خو زموږ د خلکو کمزورتیا ده لکه هغې ته چې موږ ته چېرته لږ لږ پیپان راکړی شي او دغه شي نو داسې هر حالات چې دی نو تاسو ته ټول په خپلو سترګو مول ده بالکل حاجي صاحب هم خبرې وکړې ټول مشرانو خبرې وکړې واقعي مسلې ډېرې زیاتې دي دلته کې تګ راتګ باندې خو ډېرې زیاتې مسلې دي اوس موږ ته نو مزل خو ډېر زیات پاتې دي نو انشاءالله چې مزل به په خیر سره کېږي بیا به خو راځو حکومت ته الله چارواکو ته زموږ طرف نه هم گزارش دی چې د دې په مسلو باندې باقاعده طور باندې غور وکړي شي او په دې کې بالکل سیریس شي ځکه چې دلته کې زه هم کله خو یو افسر دلته کې راغی نو زه نه نیم چې هغه افسر به بل کار وکړي همدا کار به بیا کوي ځکه که هغه دلته کې د راتلو دا صرف کومه مسله ده که دا هغوی وکړه ځکه دلته کې راتلل خو ډېر زیات ګران دي بیا دلته کې د بیمار مسله دلته کې د سکول مسله دلته کې د مدرسې مسله دلته د هسپتال نو ډېر زیاتې مسلې چې پکار چې په دې باندې غور وکړي شي او د دوی سره دوی ته بلکې خپل حق چې دی هغه ملو شي